السلام علیکم زه انیس خان او نن د اگست شپږشتم تاریخ د تحریک انصاف کې دننه یو عجیبه سیاست روان دی او هغه دا دی چې هغوی د عمران خان د فیصلو نه انحراف کوي او دا ولې کوي د هغې وجه دا ده چې دلته کې کم قیادت دی بهر سیاسی کمیټې یا هر څه چې جوړ کړي هغه 90% کمپرومایز دی د اسټیبلیشمنټ لاس مضبوطی د دې حکومت لاس مضبوطی او در پرده ګټ جوړ کړي او د عمران خان د سر سودا کوي. زه درته دوه مثالونه در کوم. ګوره عمران خان ویلیو چې محمود خان اچکزی به اپوزیشن لیډري دوی سیاسي کمیټې کې اجلاس وکړو دای مخالفت وکړو. دغه یو خبره چې عمران خان وی چې محمود خان اچکزی به اپوزیشن لیډري دی اسټیبلیشمنټ لډیر زور ورکړو نو هغوی په تحریک انصاف کې چې کم د کمپرومایز خلک دی په هغوی په ذریعه د دې فیصلې مخالفت وکړو. بیا عمران خان دا ویلیو چې دا ضمني الیکشن کم کیږي او زموږ سیټونه په جعلي طریقه ختم کړي دی الیکشن بایکاټ پکار دی. هغه یو انټرنیشنل لیډر دی ویژنری دی ته پته ده چې د بایکاټ څومره لوی اثر به په عالمي سطح ځي. فوري په سیاسي کمیټې کې اسټیبلیشمنټ چې کم خلک دی هغوی د دې خبرې مخالفت وکړو او ولې وکړو. ګوره د تحریک انصاف کو دا لسته سیټ وګټي نو هیڅ دی نه جوړیږي ځکه چې الریډي اتیا سل سیټې دي څه کارنامې وکړه خو کو چېرې دا سیټونه تحریک انصاف بایکاټ وکړي نو عالمي سطح به لاړ شي چې دا الیکشن جعلي دی او د ملک د ټول نه غټې پارټۍ بایکاټ کړي او تحریک اسټیبلیشمنټ دا غواړي چې الیکشن وشي نو موږ خلکو ته دا ښیو چې پاکستان کې جمهوریت دی نور د جمهوریت چې څه حل دی تاسو ته معلوم دی نو د هغوی دا ضرورت دی چې تحریک انصاف دی پکې شرکت وکړي او سیاسي کمیټې د هغې حمایت کوي. دا وجې ده چې خلک په دې باندې اوس هلکان په سوشل میډیا چې اواز چوتي نو سیاسي کمیټې هم د سوشل میډیا مخالفت کوي. د تحریک انصاف ورکر د هیڅ چا غلامي نه مني کو په پارټۍ کې دننه دی او کو پارټۍ نه بهر دی. دغه وجه ده چې اسټیبلیشمنټ د سوشل میډیا نه پریشان دي د تحریک انصاف کمپرومایز قیادت ته پریشان دي حکومت ته پریشان دي یو عمران خان سوشل میډیا او عوام په یو پیج باندې دي. دین اندازو کې چې د حلیمه خان دوه بچي گرفتار کړي دي او دا یو کس سیاسي لیډران چې دي د حلیمه خان خواله نه دي ورغلي. نن بیا د ملاقات ورځ ده اوس به پته ولګي چې څومره ایم ان اګان څومره ایم پی اګان دا ډیاله جیل مخې ته ځي خو د دوی دا خواهش دی چې عمران خان څومره وخت په جیل کې نو د دوی د عیاشیانې پروتوکول وزارتونه دا قایم دي چې هره ووتو د دې ټولو خو به دوکانونه بند شي او د دوی خپل حیثیت دا دی او د عمران خان د نوم نه بغیر دوی ووټ الیکشن ته ودرېده نو خپل کور والا به هم وله ووټ ورنکړي. خو دغه وجه ده چې دا سیاسي کمیټې کې اکثریت کمپرومایز دی او د اسټیبلیشمنټ لاس مضبوطی د عوامو د حقوقو ورسره خیال نشته د عمران خان د نظریې سره غداري کوي. امید لرم چې تاسو په دې دوه غټو خبرو پوه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک وکړئ شیر وکړئ او سوچ به وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته.